نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون بل يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله رب العزت پیغمبر خدا ته تسلی ورکوي. د مکې معظمې دور دی او پیغمبر خدا باندې د الزاماتو یو بهیر دی. څوک وایي دته شیطانان راځي او شیطانان ورته منګړتې خبرې او بعضې آسماني صحیح خبرې ښیي او دی بیا موږ ته بیانوي. نو دا کاهن دی، دته پیریان راځي، شیطانان ورته راځي، آسمانی خبرې وته یو راوړي او سل ورسره دروغ یو ځای کي او کله وایي چې نه دا لیونی دی، دیوانه دی، دماغ یې کار پریښی دی، ځکه دا خبرې کوي. ټول قوم یو خبره کوي، ټوله دنیا یوه خبره کوي، یو سړی راځي بله خبره کوي، دا لیونی نه وي. نو دا څه شي؟ کله وایي دا شاعر دی او داسې ډېر شاعران په دنیا کې راغلي دي او هغوی خلک ځان ته رابللي دي او بیا هغه شاعر مړ شوی دی او کیسې ختمه شوې ده. دا قسمه قسم الزامات دي. کله وایي دا متقول علی الله دی، په خدای باندې د ځانه خبرې ورتپي، خپله خبره کوي وایي دا د الله خبره ده، دې ته متقول وایي. یعنې په زور په الله باندې خبرې تپل او په زور په الله باندې خبرې ورړول دا د کار دی. دا د دې الزاماتو یو بهیر و او د دې پتو یو بهیر و په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو د نبي علیه السلام د تسلی لپاره ورته الله فرمایل فذکر. کله کله ته به خلکو ته واعظ کې نصیحت پکې خلک نه مني، نو د دې داعي او د واعظ زړه مات شي. چې زړه مات شي نو بیا ویره دې ته خوړو کول نه دي په کار، دا خو اډو مني نه. نو قرآن کې الله فرمایل فذکر، ای پیغمبره ته تذکیر ورکوه، وعظ او نصیحت کوه. فما انت بنعمت ربک بکاهن، پس نه یې ته په نعمت د خپل پروردګار باندې کاهن هم. تا ته چې کومه پیغمبري درکړی شوې ده، کوم وحی درکړی شوې ده، دا ستا د رب لوی نعمت تا ته درکړی شوی، ته په دې کاهن نه یې. څنګه چې الزام مشرکان لګوي چې ته پیریان خبرې راوړي دا کاهن دی. کاهن هغه چاته وایي چې هغه ته دا پیریان راځي او بعضې آسماني خبره او نور دروغ او منګړت ورته او په غوږ کې قط قط کوي، حدیث کې راځي او بیا هغه خلکو ته بیانوي. او کاهن دې ته وایي چې هغه غالبا دې ته وایي چې هغه د ماضۍ خبرې کوي چې په ماضي کې داسې داسې شوي دي. او عراب دې ته ویل کېږي چې هغه د مستقبل خبرې کوي چې په مستقبل کې دا کار کېږي. د دې وجې نه په حدیث کې راځي من اتا کاهنا او عرافا، څوک چې کاهن ته او عراب ته راغی نو د په هغه دین باندې کفر کوم چې محمد مصطفی پیش کړی دی. او ولا مجنون، نه ته لیونی د الله په نعمت باندې، ته دعوت الله ورکې او قرآن پیش کې خلکو ته، نو ته کاهن یا ته لیونی. دیوانه او لیونی خو خلکو لیدلي دي، خو جامې شلی د ځانه، خو د ځان نه پټولو قابل هم نه وي. د هغه د خولې نه چې کومې خبرې راوځي هغه ټولې بې بنیاده خبرې. او یو انسان داسې اصولي خبرې کوي چې تمام دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه ده او هغې ته سړی دیوانه وایي. دا زمونږ په کلي کې یو زمونږ سره یو طالب و، زمونږ امام هم په دې موږ پرې اکرم کلي کې د خوشحال غړ سره، نو هغه شګې استاد ورته موږ ویو. شګه هلته عبدالخیل کې په دې ننګرهار کې یو ځای دی ما لیدلی ده. نو هغه شګې استاد ورته موږ ویو. نو هغه ماته ویل زه چې کلي ته لاړ شم ټول خلک ماته لیونی وایي. وایي مولي صاحب زه تا نه تپوس کوم چې زه لیونی یم که کلی لیونی. هغه ته ما وویل ته لیونی ځکه چې هغه رښتیا لیونی و. دلته هم د لیونو غوندې خبرې کولې. نو ولا مجنون ته لیونی هم نه یې. ام یقولون شاعر، دا خبره پرېږده، دا د عناد هغه آخري
پړوی ته رسیدلی دي چې وایي شاعر دا محمد صلی الله علیه وسلم دا شاعر دی دا ته نګورې چې مقفا الفاظ وایي نتربص به ریب المنون انتظار کو په د باندې موږ د حوادثو د زمانې منون په معنا د زمانې باندې راځي او منون په معنا د مرګ باندې هم راځي او د من خپله معنا قطع ده په مرګ کې هم د سړي هغه د حیات د بدن او د روح هغه غوټه اوشلیږي مړ شي نو ځکه وایي چې موږ انتظار کو په د باندې د حوادثو د زمانې حوادث زمانې به راشي او دی به مړ کي او دا دعوت چې دی پیش کوي دا به ایر تیر شي قل ته ورته ووایه پیغمبره تربصو تاسو انتظار کوئ زما خلاف په دې تمه کښېنئ چې زه به مړ شم او کیسه به خلاصه شي کوئ فإني معکم من المتربصین زوم تاسو سره د انتظار کوونکو یم په انجام ستاسو باندې تاسو زما د انجام انتظار کوئ چې دی به کله مري او زه ستاسو د انجام انتظار کوم چې څنګه به تاسو الله هلاکوي او څنګه به بربادوي چې تاسو را دعوت حق نه منئ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون عام طور سره مسله دا ده چې د چا څوک مشرانی که هغه په حق کې او که په باطل کې خو د خپلو مشرانو په باره کې دا خیالي چې دا عقل کل دی بس دله هر څه ورځي نو مشرکانو به خپل صنادید قریش ډیر لوی عقلمن حسابول چې دا ابو جهل غوندې انسان ته هغوی ابوالحکم ویو د جهالت سر و نو هغوی ورته د حکمت او د علم سر ویو نو چې دغه ابو جهل دی به کومه خبر د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خلاف کوله نو دوی ټولو به صدقت وسلمنا پې ویو ټیک ده جی تا صحیح خبره وکړه نو قرآن وایي ام تأمرهم احلامهم آیا حکم کوي دی مشرکانو ته هغه عقلونه د دوی احلام دلته په معنا د عقلونو باندې دی آیا حکم کوي دی مشرکانو ته هغه عقلونه د دوی بهذا په دې خبره باندې چې کله وایي دا لیونی دی او کله وایي کاهن دی او کله وایي دا شاعر دی او کله وایي دا متقول علی الله دی مفتری علی الله دی ام هم قوم طاغون کنا دا یو قوم سرکشه دی نو معنا دا ده چې دوی کې د عقل ترې چرته دی که دوی کې عقل وی نو خپل موجود به پیژندلی وی خپل خالق به پیژندلی وی د عقل نه خالی دی خو اصل خبردار چې دا یو قوم طاغی او باغی قوم دی دوی د عقل او د پوی هغه حدود بالکل د هغې په طرف باندې هم نه دي ورغلي بلکې ګمراهان دي ام یقولون که نوای مشرکان تقوله دا قرآن د ځان اساس کړی دی تقول دی ته وایي چې په زور په چا یو خبره اساسه کې بل لا یؤمنون د سندا دا خلق داسې بانی دي ایمان نه راوړي وایي زموږ پښتو کې یو خبره ده وایي خوی بد او بانی بسیار یو خبره زړه ته نه پرېوځي نو هغې د نه منلو دپاره به ډېرې خبرې به دا کېده ډېرې خبرې به ته بیا له ځانه به سازوي او شیطان به هم در سره ملګرتیا کوي په دې کې فلیاتو بحدیث مثلی دا د محمد صلی الله علیه وسلم نه قرآن د ځان اساس کړی نو په تاسو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم تاسو پیژنئ چې دی چېرته مکتب ته نه دی تللی د استاد ته ګوډه نه ده ماته کړې د خط کتابت نه دی کړی د قرائت نه دی کړی د ناظره نه ده کړی او دا قسم خبرې تاسو ته کوي نو راځئ تاسو هم بسم الله کوي او د دې قرآن په شانتي کتاب ساز کوي لس صورتونه ساز کوي بقره کې ورته یو صورت ساز کوي ځئ ام وایي فلیاتو پس راته دیو کې دا مشرکان بحدیث مثله په خبره باندې په مثل د قرآن چې د قرآن په مثل باندې په فصاحت او په بلاغت کې او په اعجاز کې
او په داسې زرینو اصولو پیش کولو کې او داسې د روادارۍ خبرې او داسې آداب اعلی آداب ځای پیش کوي ان کانوا صادقین کئی دا مشرکان رښتینې په دې خپله خبره کې چې دا محمد متقول دی او په الله باندې خبرې سازي کړي دي په دې ځای نن بس کوو انشاءالله سهار له به بیا دا خلاص کوو ما خو ویل دا به خلاص کړو خو لږ ناوخته شو په دې لار باندې دغه راشي چې بس هغې ټیم دغه شو انشاءالله سهار له به بیا ختم کړو دا صورت